بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم ستاسو د میډیا ټیم چې تاسو رالی دلته او زموږ د غرونو ته ځان راو زموږ اواز ورسوئ. موږ چونکې چې کوم مظاهره کړې وه د هغې خلاف په موږ باندې یو جبري اف آی آر شوی، هغې کې موږ تللي جیل ته او جیل نه الحمدلله موږ رالو. نو زه د خپل زموږ چې کوم لوکل څومره خلک دی، بیا د ټول ضلع سوات چې کوم خلک دی، د هغې نه هټ کر چې څونه پولیټیکل پارټیز چې د هغې کوم ورکرز دي یا د هغې کوم لیډرز دي، د هغو د ټولې انتهایي مشکور یم، ځکه چې زما د سوچ نه هم زیاته مینه موږ له خلکو راکړه، زموږ هغه سات یې زموږ راکړو، په هغې وجه باندې الحمدلله پوره دنیا وکته چې یاره څه حالات دی او څه ماحول دی. بیا دلته تاسو جي هم د دې ګواه چې لکه دغه دي خلک مسلسل را روان دي، د سهار د 6 بجې نه زه ناست یم تقریبا، او زموږ ټول ملګري ناست دي، خلک را روان دي. زه خو د دې خلکو د مینې د جواب د ورکولو نه یم، خو الله دې د دې عزت وکړي. بله خبره دا ده چې کم جدوجهد زموږ روان و، هغې کې دا وه چې یو څیز کې کمپرومایز وشي، روغه وشي، او لکه د تحصیل مشر چې دی هغه اے سی دی، ډي سي پي صاحب دی، هغې موږ سره معاهده وکړه. نو دا د پښتو روایات هم دي او د ملک قانون دی چې په کم چیز کې روغه وشي، نو د هغې نه بعد کارروایي کول چې دی دا د جبر او د ظلم او د بربریت هغه انتها ده چې زما سره اے سی او ډي سي پي صاحب روغه وکړه، او د هغې نه بعد په ما اف آی آر کول چې دی د انتهایي او ظلم شوی دی. چونکې هغې وایي چې موږ مجبوره یو، نو د هغې مجبوري دی ټولې دنیا ته پته ده چې هغې چا نه مجبوره دي. خو زه صرف یو خبره کومه د میډیا په وساطت باندې، دیو یو اف آی آر نه 100 دیو کړي، 100 نه 200 دیو کړي، او زموږ به انشاءالله د خپلو عوامو سره ولاړ یو په دې علاقه کې چې سم مسله راځي، موږ به بیا هم راوځو د خپل حق د اصول لپاره، بیا به هم راوځو انشاءالله.